کافرانو بدا ویل چې سرنګ مونږ ته د مال او اولاد د په دنیا کې فایده راکړي نو دک شان د مال او اولاد به مونږ ته په آخرت کې فایده راکړي. یعنی د دغه مال او د دغه اولاد په ذریعہ به مونږ د الله د عذاب نه خلاصي. حالانکه راځي چې کو یو سړی په ورځ د قیامت باندې د خپل ځان په بدله کې الله جل شانه لا دا غونډ زمکه د سرو ډکه کې دی الله ته پیش کی په فدیه کې چې الله زما په بدل کې دا غونډ زمکه نه تر اسمانه پورې دا ټوله خلا د سرو زرو ډکه شي او دا یو کس خپل ځان د خلاصولو لپاره الله رب العالمین لور کوي نو الله دې نه قبول. نو اولاد به څه پکار راشي نو نه مال پکار راځي او نه اولاد پکار راځي د کافرانو. د مسلمانانو برازي چې بچی نه کانوي نو دا غي په کار راځي خو د کافر د لپاره نه اولاد په کار راځي نه به مال په کار راځي نه څوک سفارش کولی شي هیڅ چیز د کافر چې کوم دی په قیامت کې په آخرت کې په کار نه راځي. نو دلته الله پاک جل شانه د هغه خلکو رد وکړو چې دا خلک دا خبره کوي چې زمونږ به اولاد او مال په کار باندې راځي نو دی نه اولاد الته په کار راځي نه مال په کار راځي. د نجران د عیسایانو د وفد چې را روانو فلاره باندې راتلل رسول الله صلی الله علیه وسلم له د مناظرې د پاره. نو دی په لاره باندې راتلل نو دی چې کوم لاټ پادری وو ابو الحارث ابن علقمه دی په خچر باندې سورو را روانو ناسا په د خچر تیندک وخو چې څنګه تیندک وخو نو دی ته پړ مخ را پرې وته چې څنګه دی را پرې وته نو د ضرورو نو اغروري وی ابعد د خلاق شي. ابعد نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د ابو الحارث بن علقمه دی ډیر غوسه شو دی ورته او ورته وی ته د هلاک شي. د یو عیسایانو د پادری شو لاټ پادری او د اصل کې عربي روستو عیسای شو فوق عیسای شو هغه ول ډیر لوی عزت ورکړي عیسایان. نو دې چې کله د خچر نه را پرې وته نو د ضرور وی ابعد د هلاک شي. د ابعد نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دی ورته په قهر باندې شو غوسه شو ورته وی ته د هلاک شي حالانکه خپل روري او بیا ورته وی ستاغه مور د هلاک شي. وی ته هغه شخصیت ته هېری کوي چې هغه د مرسلانو نه دي د پیغمبرانو نه دي. وی په الله قسم مونږ چې چاله روان وي دا الله پیغمبر دی او د بشارت حضرت عیسی علیه السلام را کړی دی او د ذکر دا چې کوم دی په تورات او په انجیل په ټولو کتابونو کې راغلی دی او دا هغه شخصیت دی چې ته د دې شخصیت انتظار کوي تاسو د دې انتظار کوئ. نو غرور ورته وی حضرت ته ډېر غوسه شوې چې دومره لوی شخصیت دی د الله پیغمبر دی او تا په قسم وخوړ چې په الله قسم دا د الله پیغمبر دی نو بیا ولا مناظرې له ولې جنگ له ولې مناظرې له ولې ورته مجبور یم وسد څه شي نه مجبور یم ویزه چې عیسائی شوی من عیسایانو مال ډیر لوی پیسې راکړي ډیر مالونه راکړي او ډیر لوی عزت مې کی نو کو چې رسول نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړم نو هغه پیسې مال دولت پر نه واپس واخلي او بیا مې هغه شان د عزت نه. نو الله پاک جل شانه نو دې سړی دا ضرور چې کوم دالته قسم خور په الله قسم زبتر هغه پورې په کلار نه کینم چې تر څو په نبی علیه السلام ایمان نه راوړي. نو دې دغه نجران د عیسایانو د وفد نه مخکې په منډه باندې راغی او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان چې دغه شخصیت چې د الله پیغمبر دی او ورته وی چې موږ پادریو ته په قسم هم خوري نو په دې شخصیت باندې ایمان راوړل پکار دی. نو دې د نجران د عیسایانو د وفد نه په منډه مخکې راغی او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل. دغه مال چې ته د مال د وجې نه په نبی علیه السلام ایمان نه راوړي نو دغه مال بستا پکار نه راځي. دا خلق ته ور خشاک سوره بقره کې راځي چې دا د ور د جهنم خشاک دا انسانان دي او ګټي دي دا ګټو انسانان د ور خشاک دي.